د لوی او بخونکي څښتن تعالی په نامه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان د یوې تاریخي اسلامي ملي ورځې د نمانځنې او د افغانانو د ویاړونو په یو نماز غونډه کې ګډون کوو. موږ لکه څنګه چې لیاس صاحب یادونه وکړه، دا م خپله وظیفه فریضه ګڼلې چې د افغانستان ملي ورځې، اسلامي ورځې، نورې سترې تاریخي ورځې چې د بېلابېلو ګردونو تر چپاو لاندې دي، دا وخت په وخت ونمانځو او خپلې وسې پورې په دې برخه کې خپل مسؤلیت او رسالت ادا کړو. نو د دلوې شپږویشتمه چې په دې ورځ روسي عسکر د افغانستان نه ووته او دا ورځ وروسته بیا د نجات د ملي ورځې په نامه یاده شوله. دا څو کاله متواتر موږ دا ورځ نمانځو. نن ډېر خوشحاله یو چې ګڼ شمېر زموږ مشران، ځوانان، قومي مشران، جهادي شخصیتونه د جهاد لومړی او دویم نسل په دې کې حضور لري او هدف هم دا و چې یو کرد بیا دې ورځې هغه حقانیت خلکو ته څرګند شي او کوم تصنعي تکلفي اشخاص چې د افغانستان ستر ارزښتونه مروړي د هغوی په مقابل کې یو وضاحت، یو شفافیت رامنځته شي. نو هغه کسانو ته زیات ټینګار نه و، بلنه ورنه کړه چې په تېرو څو کلونو کې د جهاد په وراثت باندې ناست دي او د جهاد ارزښتونه یې مروړلي، تروړلي او خرڅ کړي او مجاهد ډول اشخاص دي او د جهاد رښتیني استازي چې دي هغه لا هم تر خاورو لاندې، تر ګردونو لاندې دي. د هغې په اساسۍ موږ یو تن ښاغلي محمد زمان مزمل صاحب ته بلنه ورکړې چې د جهاد لومړی نسل دی او نن چې دا غونډه لږ وځنډېدله، یو څو دقیقې د په احترام چې دی په یو کرایي موټر کې دی موټر نه لري او دی د افغانستان د جهادي تنظیمونو په منځ کې د تر ټولو قوي تنظیم اسلامي حزب تر ټولو سترو چارواکو یا سترو مسؤلینو چارواکي به ورته نه وایو، ځکه چې واک، دولتي واک ورسره نه و. د افغانستان په جهاد کې د اساسي ونډه اخیستې ده، کتابونه یې لیکلي، د ژوند مازیګري برخیره بیا چاپېږي. نو ده ته هم بلنه ورکړه چې موږ د جهاد واقعي سمپل یا نمونه خلکو ته څرګنده کړو چې واقعي مجاهد دغه ده چې اوس هم نه کور کې وړه لري، نه د موټر لري، نه لوړپوړي تعمیرونه لري او هغه چې د لوړو تعمیرونو په لوړو څوکو کې ناست دي هغه د جهاد رښتینې نمایندګي نشي کولی، وراثت یې نشي کولی. نو دا یو نمونه ده که موږ چاته غواړو چې وښیو چې رښتینی مجاهد څوک، معنا دغسې واقعي مجاهد دغه. نور هم دلته داسې نمونې ناست دي، نه غواړم چې ټولو باندې ډېر یادونه وکړم، خو دا یو مې د نمونې په توګه ورته یاده کړه. که سبا ته څوک پوښتنه کوي چې کوم ښاغلی هغه چې روسانو سره پروتوکول کړی او بیا وروسته د نورو غربیانو سره درجن دی سره پروتوکولونه وکړه، د خلکو د کورونو تلاشۍ اوس په ارګ کې په غټو منبرونو په غټو مجلسونو کې ناست یو د جهاد د وراثت خبره کوي. دا مجاهد دی که دا مجاهد؟ د قلموالو، د لیکوالو، د رسنیو دې دنده دا ده چې واقعیت څرګند کړي، ځکه په واقعیت څرګندولو باندې ډېر مصارف نه راځي. ډېره سخته خبره نه ده لکه جهاد غوندې سخت کارونه چې د سرونو خطر پکې، د ژوند خطر پکې، د کورونو او د مالونو تباهي پکې. نو دغه لیکوال، دغه شاعر د په ژبه باندې دانې وخیږي چې واقعیت نه وي. جهاد یو چا کړی، توره بل چا وهلې، منډې رامنډې بل چا کړي او بیا یو څو کسان راځي د جهاد ټول وراثت چې د 1.5 میلیونو کسانو قرباني ځان پورې تړي، بیا هم په بل هم خرڅوي، بیا تر اخره پورې د هغه قیمت هم دا مظلوم ولس نشي ادا کولی. نو په دې خاطر دغسې غونډې موږ هر وخت رابولو چې واقعیتونه څرګند شي. البته واقعیتونه لږ ترخم دي خو ثمر یې خوږ دی. نو که موږ باندې څوک موږ نه خفه شي یا په قهر شي یا بد ورد ودې وایي که نه، خو 30 میلیونه خلک چې خوشحاله وي او 15 کسان دې خفه شي، دې کې څه خبره ده. نو دغه غونډې په همدغه نیت باندې رابللې او نن دې تالار کې ځای هم نشته، دا تالار هم ډېر لوی نه ده، خو ټولو دوستانو نه مننه کوو چې زموږ په یو ټلیفون باندې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په داسې ترخه ورځ کې چې ورځ هم باراني ده، نو دلته راغله دا دې نمایندګي کوي چې واقعي زموږ ولس چې ده هغه دغسې واقعي خدمتګارانو قدرونې ته تیار دي. مګر هغه غونډې چې په ډېر شان او شوکت او تکلف او تصنع جوړېږي، مګر بیا د بیان حقیقت چې دا د حقیقت بیان هغه پکې نشي کولی. نن موږ وکتل چې په یو بل ځای کې هم ډېره په شاندارو مراسمو سره مغه تکلفي خلک چې دا 150 کلو کې تاویږي راتاویږي، مغه پکې ناست و، د ولس استازی پکې ناست نه و، نه پکې د معلولینو مایبینو څوک ناست و چې هغه خبرې کړې چې زموږ حال څنګه ده. مغه تکلفي تکراري تصنعي خبرې، همغه سولیدلې څېرې چې په دې تېرو کلونو کې وې، همغه یو کار بیا را څرګندې شولې. نو دا غونډه چې ده که ځای تنګ دی، لنډ دی، نو محتوا چې ده هغه زیاته ده، پراخه ده
نو په دې خاطر غواړو چې یو څو موضوعات ته نور هم اشاره وکړو، لږ وخت نیسو. زه دا ورځ کال کې یو ورځ راځي نو واقعیتونه باید پکې څرګند کړو، نو نور مشران هم بیا خبرې کوي. نو زمونږ هدف هم دا و چې څو پښتون ته بیا ځواب ورکړو چې دا جهاد چا کړی، چا وکړ او امتیاز چا واخیسته او لا اخلي به څوک. نو یو خو دا و چې دې کې شک نشته ټول افغان ولس جهاد کړی، په دې ټول مترف دي، مګر عملی حقیقتي برخې ته شرای شي بیا ټول ته دا سهم نه رسیږي چې ووایي چې ټول جهاد کړی. د جهاد ویاړنې چې دي ټول ولس پورې تړلي، نه یو څو کسانو پسې داسې کسان هم شته چې جهاد په کلونو کې هسې ګرمه جګړه روانه وه، نو هغه 2 کلن او 3 کلن اوس هغه د جهادي شخصیتونو په قطار کې په اول قطار کې کینی او ځان د جهادي رهبرانو په ډله کې حسابي، او هغه چا چې واقعا جهاد کړو هغه اوس هم خاورو لاندې دي. نو دا خبره باید ملت ته واضح شي. دا یو عظیم جهاد او تصور نه وتلی عوامل او دلایل چې دي د جهاد لپاره ډېرو نه غواړو چې په ټولو دلایلو باندې بحث وکړو، دلته وخت هم نشته، او فقط یو د عواملو نه چې هغه کېدای شي لږ ناسپړلی پاتې او تر ننه پورې تداوم پیدا کوي. هغه یو سړی د اولیانوفسکي په نامه، دا یو روسی تیوریسن یا د روسانو د یرغل په وخت دا یو مطرح سړی و، د ببرک کارمل ډېر نږدې ملګری و. د هغه د نظریاتو نه یو نظر دا و چې موږ پر افغانستان باندې ځکه لښکرکشي وکړه چې هلته د اکثریت ځواک ختم کړو او دولتي ځواک اقلیتونو ته انتقال کړو. یعنی هدف دې کې دا و چې د قدرت مصنوعي سرچینې رامنځته شي، هغه د افغانستان اقلیتونو اکثریت سره خاصه دلچسپي په دې خاطر نه لرله چې د دایمي دوستان کړي، مګر دا د قدرت مصنوعي سرچینې سره رامنځته شي دې کې ثبات نه رامنځته کیږي. افغانستان کې هغوی دا کار وکړو چې خپل راتګ سره د عنعنوي سیستم د افغانستان چې دی ړنګ تر ننه پورې او خلک په اضافي امتیازاتو باندې بلد کړل. نو اوس هر چاته د خپل حق استحقاق مطابق حق ورکوي، هغه نو بیا وایي چې نه دا زما حق تر دې نه زیات کړي، نو ځکه دا بې ثباتي را روانه ده. او د داسې یو ناانډوله جګړه وه چې تصور نه کېږي. فقط یو څو ارقام دې جګړې ووایي، بیا سړی دغه نن چې کوم حالات روان دي، کله کله خلک وایي چې پلانکی ډېر زورور دی، دې په باره کې مقاومت کول یا دې په وړاندې ودرېدل دا کې افغانستان ته خطر دي. نو هغه تېر بیلان چې سړی وګوري له دې نه زیات ډېر اوچت دی. مثال یوازې په یو وخت کې روسانو افغانستان کې 300 جنګي الوتکې استعمالولې، جیټ الوتکې، او 600 هلیکوپټرې استعمالولې په جګړه کې، او ټانکونه چې 1420 ټانکونه په یو ټایم کې په یو وخت کې دا په جګړه کې مصروف. او دا داسې عادي جګړه نه، اوس هم د دنیا غټ طاقتونه سړی محاسبه کړي، دا ټاپ 10 غټ قوتونه چې په اسیا کې دي دغونه ټانکونه دا اوس نه لري. هغه وخت کې خو یوازې په یوه جګړه کې دا لا هغه نه پرته دي چې مثال د کابل حکومت لرله. په دې کې کابل حکومت چې 4 قلي اردو وې منظمې، یو امنیتي زونو، یو 14 پیاده فرقې وې، د خاص ګارد یو فرقه وه، د خاص ګارد 3 غونډونه وو، د کومانډو 15 غونډونه وو، توپچي یو غونډو، 620 درانه توپونه درانه ټانکونه استعمالېدل په جګړه کې، 600 سپک ټانکونه، زرې پوش زرغوال چې ورته وایي، 200 جګړه ییز د محاربهي ماشینونه، 850 زغروالې واسطې وې، د سکاټ 2 دستګاوې وې توغولو، 1000 توپونه او غټ توپونه او 1000 چې واړه هوانونه دا، او همدارنګه نور زیات هغه چې انتونوف الوتکې چې ترانسپورټي وي، جیټ الوتکې دا، یعنی داسې په مجموعي کې حساب کې یو ډېره غټه کتله وه د جنګ چې په دې خوا کې مصروفه وه. البته هغه قوتونه چې دې په مقابل کې ولاړ دي هغه هم باید تر دې قوي چې دې ته ماتې ورکړي، مګر هغه په وسایلو باندې دومره قوي نه وه لکه په اراده او په عقیده چې څومره قوي، خو دا چې دې ارادې نه سمه استفاده وشوه که ونه شوه هغه بل بحث دی. مګر ولس یو بېشانه قرباني ورکړه، 1.5 میلیون شهیدان، 1 میلیون نه زیات معیوب معلول، او همدارنګه 2.5 میلیونه کورونه دا چې دړنګ شو. دا د افغانانو تلفاتو د شمال نه نیولې تر جنوبه پورې او د شرق نیول تر غربه پورې د ټولو افغانانو ککرۍ چې سر په سر کېدي، نو د افغانستان له سرحداتو سره دا اوسنیو سرحداتو سره دا یعنی دا سر ته سر رسیږي. د هیڅ دنیا په هیڅ هغه کې تاریخ کې او دنیا په هیڅ ملت کې دومره قرباني چا نه ورکړې د خپل وطن د ازادۍ لپاره او د خپل عقیدهي ارزښتونو ساتنې په خاطر باندې. روسانو هم پکې ښه پرېمانه ماتې وخوړله، پوځه یې په ځمکه وسولېدله. نو تلفات یې د هغوی چې بېلابېل ارقام ښیي، یو ارقام چې دي 14300 نه تر 15000 تنو پورې، بل ارقام چې دي 15
15,418 نه تر 20,000 پورې دي، بل چې د 50,000 نه تر مړه او 150,000 تنه ټپیان دي. یو روسي جنرال وایي چې 29,981 تنه مړه دي او 78,520 تنه چې دا ټپیان دي او 1,813 تنه اسیر. بیا یو انستیتوت د په مسکو کې هغوی یو څېړنه کړې، هغوی بیا د 58,555 تنه مړي ښیي او ټپیان چې دي 1,14,000 او 509 کسان او هغه هم اسیران هم د 11,000 شاوخوا کې ښیي چې بېلابېل وخت کې اسیران شوي، بیا بېرته د پیسو یا د ارتباطاتو په خاطر باندې هغه شوي او 950 پورې جیټ الوتکې هلیکوپټر یې له منځه تللي او د 10 کلو په بهیر کې او 504 نه تر 600 پورې رادیو ټانکونه تللي او 940 نه تر 580 پورې د زغروالې واسطې دي ګاډي، نو 820 نه تر 950 پورې درانه توپونه دا له منځه تللي دي او 5,400 نه تر 6,000 پورې لارۍ او 15 بیلیونه ډالر زیان. د عراق او د امریکې جګړه چې وه، د عراق ټول ټانکونه دونه نه وو، یعنې غټه جګړه هغه صدام ورته د جګړې مور لقب ورکړی، هغوی ورته طوفان صحرا ورته ویل کې دښتې طوفان، نو هغه کې دونه نه استعمال. 1 میلیون روسي عسکرو د جنګ په ټول بهیر کې په افغانستان کې ګډون کړی او هغه نه وروسته غټې جګړې چې دي دې کې 1 میلیون عسکرو ګډون نه کړی دی. د اوسنۍ جګړه چې وه د عراق او د امریکې، دې کې د امریکې دونه عسکرو ګډون نه وکړی نړیوالو. نو دا دنیا په سطح یو غټه جګړه وه، ډېر دواړو طرف هغه ته ډېر زیانونه پېښ کړه، مګر ثمر یې ته نه بل چا واخیستې. د جهاد معنوي ثمر بیا انده کې پنجابیانو چیغه پورته کړه چې موږ که دا مرسته نه وای کړې عرب و عجمو نو افغان جهاد نه کامیابېده. داخل کې بیا یو تصنعي واړه بازارتیزي تنظیمونه را پیدا شول، هغوی د جهاد داخلي ثمر بیا یې پرې تجارت وکړو. نو په همدې خاطر باندې دغه وضاحت پکار ده کلونو وروسته چې اوس هم د جهاد له مقدس نامه نه نامقدسه استفاده کېږي. د دغو خلکو د لاس نیول او د زور نیول دا د واقعي مجاهدینو یا جهاد نه وروسته چې کم نسل را پیدا شوی چې اوس میډیایي قوت لري یا بل لري، دغه وظیفه ده چې وضاحت څرګند کړي خلکو ته. یو روسي جنرال دغه په کتابچه کې چې دی وژل شوی د کابل په قرهباغ کې، بیا د یاداښت کتابچه کې یو څلوریزه لیکل شوی وه چې هغه ښه ده چې دوستانو ته یې ووایو. هغه دا جنرال چې د الیچ پشماکوف نومیږي، دی وایي چې خدای جل جلاله چې د ناز او مهرباني پیدا کړې ده، شیطان ماشیندار او پوځي خولۍ پیدا کړې ده او خدای جل جلاله جنت پیدا کړی او شیطان د افغانستان خاوره پیدا کړې. یعنې د افغانستان خاوره ته دوزخ مثال ګرځي، مګر دوی داسې تصور نه کوو. په پیل کې چې راغله یو ډله خلک قدرت ته ورسوله او مشخصه هسته یې په لاس کې ونیوله، بیا هغوی وروسته منکر شول، وایي دا خو موږ نه دي راوستي، قدرت ته دې ورسو ملامتي په بل چا اچوله. لکه اوس هم چې د بهرنیو سره ځینو خلکو د MTA قرارداد لاسلیک اوس وایي چې دا موږ قدرت ته دې ورسلي، امتیازات او څوکۍ او شان او شوکات او دبدبه، نو مګر اوس مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او ولس پکې تباه شو. نو هغه مسله چې په د شپږم د جدي باندې واقع شوی و، د روسانو راتګ یو مشخصه محدوده ډله، یو مشخص محدود سیاسي قومي اقلیت قدرت ته ورسو. بیا د بن په کنفرانس کې یو ځل بیا دا مسله تکرار شوله، بیا یو مشخصه درجه یو مشخص څو تنظیمونه چې هم د جهاد ماسک په غاړه لري او هم د دیموکراسۍ او هم د شرارت هم د فساد هم د هر شي یو ډیر چالاکه، هغه اوس بیا قدرت ته ورسوله. بیرته د روسانو تجربه په یو بل شکل باندې تکرار شوله. البته یو شی دوستانو ته وایم چې ما په 12 کلو کې یو اثر لیکلی، تر اوسه چاپ شوی نه، بیا به چاپېږي. هغه کې یو خبره هغه نه یادونه کوم چې کله چې امریکایانو د بن کنفرانس جوړول، نظر دا و چې یو پراخ بنسټه حکومت به په افغانستان کې جوړ شي. په هغه کې بیا روسانو ورته وویل چې نه، همدغه حکومت چې ده د اوسه رباني دا باید پراخ بنسټه شي. دا ډیره پراخه معنا ورکوي چې معنا ته 15 کسان معرفي که چې دې سره یو ځای شي، راسته به دی. بیا امریکایان یا غربیان مجبور شو د روس او ایران ته ډېر فوق العاده امتیاز ورکړه چې دلته یا دی په اصلاح نیمه ثبات راوړي. هغه ډلې چې د روسانو سره د جهاد په وخت کې پروتوکول کړی و، هماغه ډلې روسانو په ټینګار کوي چې بیا دلته راشي قدرت امتداد پیدا کړي چې دی د طبیعي نفوس ساحه چې ده دی په اصلاح هغه زیانمنه نشي. نو په هماغه ډلې چې د روسانو سره د ګرم جهاد په وخت کې پروتوکول کړو، هماغه ډلې د بن په کنفرانس کې تر ټولو زیاتې مطرح شوې، تر ننه پورې هغه قدرت ته امتداد ورکوي
او دا هغه چې دي دا فاجعه چې ده چې د فاجعې له پاسه بله فاجعه راځي بله فاجعه راځي بله فاجعه راځي. دا علت هم دا ده چې هغه طبیعي ډول باندې که جهاد چا کړی هغوی ته حق نه رسېدلی، که چا دې وطن کې دې وطن د جوړونې تربیعي ظرفیت لري هغو ته حق نه ده رسېدلی. نو په بل شکل باندې یو هغه راغی. زه یو بل مثال هم ورکوم دې له خطره چې ارګ کې یا په نور ځایونو کې مصنوعي قهرمانانو ته چې هغه ملت نه دي منلی، دي عسکر او د برچې په زور باندې عکس په خلکو باندې تحمیل کیږي، هغه ته دا یو مثال باید ورکړو که بیا دی موږ خپله دې ته هم ځواب لېږلی چې په دغه برخه کې لږ احتیاط کوئ. زه مسکو تللی یم، یو وخت کې هغې روسانو د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې ځینو غړو سره زموږ ملاقات و، د افغانستان هیات و د ولسي جرګې. هغوی وویل چې موږ افغانستان کې احمدشاه مسعود ته ډېر خاص احترام لرو او زموږ ډېر د خاصو اراده هغه جملې څخه د فیصله چې موږ ورته اراده او اعتقاد لرو. نو هغلته د نظار شورا یو سړی هم ناست و، نو ما ته چې وکتلې ما ته وکتلې هغه لږ غلی شو چې دا څه وجه ده چې روسان د سره ډېره خاصه علاقه لري. بیا هغه نه وروسته دا کله چې طالبان سقوط شول نو بېلابېل کسان راتلل. روسیې دفاع وزیر یو کار راغی د احمدشاه مسعود په قبر د ګلو ګېډۍ کېښودل. بیا نظار شورا د خلکو سره موږ وویل چې داسې وکړئ چې دغه شي ته یې مه پرېږدئ، ځکه چې تاسو خو د جهاد دعوه کوئ او تاسو وایئ چې موږ د روس امپراتوري ړنګه کړې، نو دا غیر منطقي خبره ښکاره کېږي چې دنیا په تاریخ کې په عرف و عادات او ډیپلوماسۍ کې دا شی نه تېر شوي چې چا د چا امپراتوري ړنګه کړي هغه دې بیا راشي او ورته ډېر ښه کار دې کړی، آفرین تا ته زه احترام هم لرم او قدردانۍ دې هم کوم. نو د احمدشاه مسعود په قبر د ګلو ګېډۍ کېښودله. نو ما ولې تر اوسه خو پوره داسې بل مثال موږ نه لرو چې انګریزان راشي او د وزیر محمد اکبر خان په قبر د ګلو ګېډۍ کې چې ستا مکناټن وژلی کور د ودان. هېڅ امکان نه لري چې انګریزان چې کومه عقده د میوند د جګړې او د خپلواکۍ د دویمې او درېیمې جګړې د لومړۍ جګړې او د درېیمې دویمې د لومړۍ جبهې کوم اتلانو ته چې څومره بقا تر اوسه پورې غچ اخلي، که ژورنالست دی که لیکوال دی که بل دی که بل دی په زړه نه اورېږي. هلمند ته چې تلي او قندهار ته نو هم هغه خپل تاریخي غچې بیرته اخیسته په رسنیو کې هم راغله. دا تر اوسه پورې هېڅ امکان نه لري چې یو چا د چا امپراتوري ړنګه کړي د هغه د مخالف هغه د راشي تایید دي چې کور د ودان او ته زمونږ قهرمان هم د خپل وطن هم دا هېڅ امکان نه لري. نو نه تر اوسه کوم انګریز راغلی د وزیر اکبر خان په قبر د ګلو ګېډۍ ایښی د ایوب خان په قبر، او نه تر اوسه کوم امریکایي راغلی په دې معاصر وخت کې چې ملا دادالله قبر معلوم کړي د ګلو ګېډۍ پکې یا د مولا عمر په قبر د ګلو ګېډۍ کې چې آفرین ته مخالف یې زما په اصطلاح زموږ برجونه نړولي، نو زه تا ته هغه دغه رمزونه باید دغه رمزونه چې دي دغه باید هغه شي پرانیستل شي چې د وطن کې څه راز موجود ده چې یو سړی ټول ملت نه مني وایي موږ ملي قهرمانان یو، خلک راځي وایي موږ متمرکز نظام نه منو مګر یم مسلمان، فدرالي نظام غواړم مګر یم مجاهد. دا مجاهدینو خو دې دپاره قرباني نه ورکړې چې افغانستان یې متلاشي شي او بېلابېلو برخو باندې دې وویشل شي. هلته خو ټول ملت واحده نقطه باندې راټولو چې وروره دا روس به باسو، دلته به یو قوي مرکزي اسلامي نظام جوړو چې ټولو خلکو غوښتنې به کي. یم مسلمان نظام غواړم غیر اسلامي، یم مجاهد او پروتوکول کوم له هر خارجي سره. نو دغه شیان چې دي نو دلته دې وطن هر ماشوم هر کونډې هر رنډې هر دښتې هر غره هر آباد قرباني ورکړې. دلته یو بل دوست کېدی شي راشي هغه یو څو کتابونه ما هم چاپ کړي، هغه د روسانو یو څو کتابونه یې روسي نه ترجمه کړي، یو افغانستان زما وروستۍ جګړه روسي جنرال دی، دغه ټول کتابونه سړی مطالعه کړي نو بیا سړي ته پته لګي چې جهاد چا کړی. 3000 سکاټونه په چا استعمال شوي، لونا راکټونه په چا استعمال شوي، اوراګان چې په پښتو کې ورته طوفان معنا ورکوي دا په چا لګېدلي، په لومړي ځل لپاره تجربې په چا کېدلې. دغه شیان چې ورو مطبوعات ته رابرسېرن شي او موږ اوس هم دې ته حاضر یو. په دې باندې یو سیمه د نفوس 0.3% ټول مملکت او دې باندې دوی په الفاظو کې نه ویلی شي ټول ملت جهاد کوي، دا نه کوم سیمې نه کوم ساحې نه کوم شخص نه کوم قماندان ته هغه نه ده نه راضي کېږي دې ټول ملت کړی، خو ټول ملت کړی خو 0.3% نفوس د جهاد هم 0.3%. دا ټول وراثت ولې اخلي، دا ټول شی ولې اخلي؟ نو دا خلک باید اخلاص کو. موږ خپله چې د کابل کې اوسېدلو روحا نفسا اوس هم موږ د هر خارجي مخالف یو، هغه وخت کې مخالف موږ سره توره نه وه، وسله را سره نه وه، مګر د قلم په زور څه چې موږ کولی شول هغه اوس د تظاهر له خاطره ته نه وایم چې موږ ډېره توره کړې، مګر تا سره قلم یو سړي سره توپک، هغه په توپک جهاد کوو تا په قلم کوو. 1980 کال کې چې روسان ووتل په همدغه ورځو کې یو خبره یې کوله چې مجاهدین دې په موږ باندې شا له خوا ډز نه کوي او موږ ته د یو مسؤلیت زمینه برابره کړي چې موږ عسکر خپله وباسو. نو هغه وخت کې ما یو 3 بیته شعر ته لیکلی، زړه نه لمبې چې د خندا وتلي
ورته له خولې نه مې د تا وتلي دا چې هغوی په زغر د خاندي پر موږ څه شی د زړه نه ورته بیا وتلي ټول قوتونه د پردیو دلته ښکاره راغلي دي په غلا وتلي هغه وخت کې راغله ښکاره په شاشه راکسه مګه وته عین قضیه چې دا اوس هم هغه شی ده اوس هم څوک چې وځي ډېر په سختۍ وځي راتګ ډېر په اسانۍ ده ورتګ ډېر په سختۍ ده نو یو بله مسله وه چې د 10 کاله 11 کاله دلته پاتې شول هغه وخت کې دلته نظام دومره اختناق کې و چې چا بیان چې و هغه په مستقیم ډول بیان نه کېده مجبور وي چې ته په شعر کې یا په کلام کې هغه نه کار واخلي سمبول نه کار واخلي نو میګتون خور که تاسې پیژنئ میګتون خور یو قسم مرغۍ ده دا په دې ونې په ډډ باندې کیني د دې ژبه ډېره اوږده ده دا ژبه داسې غځئ بیا هغه باندې یا میږیان کیني دا بیا یو کار ژبه تېره کړي دا ټول میږي چې دي دا زحمتکش میږي چې ټول خپل روزي پسې هغه دا یو کار تېر کړي یو دم سونې تېر کړي نو دغه موږ د شوروي اتحاد دپاره یو سمبول ټاکلی هغه وخت کې نو دې باندې ډېر کم خلک چې ولسي ژوند یې کړی هغه پې پوهېږي ښار کې څوک په دې باندې نه پوهېږي چې میګتون خور څه ته وایي نو ما هغه وخت کې ورته یو نظم لیکلی اوس ځکه درته وایم چې که دا ورته چا د جهاد چغه وهله بیا موږ هم کوو که نه چې ورته وایي چې راځئ نو قلم والا د قلم د تورې والا د تورې والا خو زموږ معلوم دي چې هلته چا جهاد کړی او چا نه کړی دا د قلم والا یې چېرته کړي قلم والا هم د روسانو غلامانو نو میګتون خور څنګ ته ناست وم د ونې د ټپي پریشانۍ خیال مې سترګې ورو ورو خوبولې پام مې شو د ونې ډډ ته یو سورکي میګتون خور پرې خپل وزرونه راپولو اوږده ژبه یې له خولې نه بهر کړې په هنر وه چې میږیان به پرې راټول شول لکه غړپ د مستو میو به یې تېر کړو لستوني د خوندو د عشق لامبو مخ په پورته روان کړی ورو نږدې شو د غومبسو د ژوندون د ځالې څنګ ته چې ټول عمر ویې له توندې جل وهلې له غوسې نه تکې سرې په اور کې تاوې کړی ژبه ورته مخکې په هنر په مکر وړاندې یو ناڅاپه سرو غومبسو یې پر ژبه پر مخوکه او په سترګو زهرجن نیشونه ښخ کړل 11 شېبې وروسته مې کتل چې درد کې تو میګتون خور د ونې ډډ نه راګزار شو دا 1409 کال شپږمه میاشت 4 تاریخ باندې لیکل شوی زه محصل وم بل چې دا په 1400 کال کې چې نور ټولو اعتراف وکړو چې افغانانو جګړه بایللې سیاست کې مشکلات دي دا کابل لا سقوط شوی نه و جهادي تنظیمونه کابل ته نه و داخل شوي نو هغه کې ما یو غزل لیکلی و 4 ټولګي کې محصلۍ دوره کې اوس دې خطره چې تصادف ته د ورځ سره اړخ لګې ځکه مې ترې راوړه بیګا مې خوب کې وکړه جانانه سره جنگ دلته خو زموږ لیکوال هم ناست دي نامې خدای بیګا مې خوب کې وکړه جانانه سره جنگ زړګي مې ګنې وکړه له ارمانه سره جنگ قربان دې له بنو شم ته مې وله زه به خاندم کوم چا دی کله کړی له خپل ځانه سره جنگ او د تا د شونډو قهر زما زړه ویروی نه شي دا روس کله کوی شي له افغانه سره جنگ نو دا دغه وخت یو هغه ده د تا د شونډو قهر زما زړه ویروی نه شي دا روس کله کوی شي له افغانه سره جنگ او په شا چې کله ګورې نو په مسکو شونډو ګوره اشنا پښتانه نه کړي پښیمانه سره جنگ نو دی چې تله دی ویل چې موږ باندې بیا ګزار مه کوئ چې موږ ارامه ووځو که نه او نو موږ ورته ویل چې موږ خو پښیمانه بس ځنو هېڅ خبره نشته نو دا دغه وخت تصویر دی چې که څوک په کابل کې اوسېدل که بل چېرته چاسې ذهن ازادي فکر ازادي همغه د ازادۍ خبره کوي هر وخت چې کوي اوس هم وایو اوس هم زه خو دغو مجاهدینو په حال افسوس کوم چې په منبر ناست دي د 40 هېوادونو خلک دلته راغلي دي او دی اوس هم ځان ته مجاهد وي او نن یې وویلی چې زموږ جګړه چې ده د تروریزم او د کمونیزم په مقابل کې دواړه یو شی ده نو دا خبر دا تروریزم باید تعریف شي دا تروریزم تعریف شي ظاهري معنا خو تروریزم د طالبان دي بیا طالب څخه هدف دا ده چې پښتانه دي چې د طالب په جامه کې پښتون څنګه وځپم ځکه چې پښتون ته خو بله پلمه نشي برابرولی نو اول به یې طالب کوي بیا به یې تروریست کوي بیا به یې ځپي چې بیا تروریزم کې خو نړیوال هم سره شریک شي که یوازې طالب نه ورته واخلم خو بیا کېدای شي ځینې نړیوال سره همکاري ونه کوي نو بیا به ورته وایم چې دا نړیواله پدیده ده او بیا هغه دلته چې کوم کسان دي چې په هغه دایره چلوي مرکزي حاکمیت چلوي هغه خو موږ غایه او هدف باندې پوهېږو چې دا هر خارجي سره ملګري چې دلته داخل کې قدرت ته ورسېږي دا ظرفیت داخلي ظرفیت نه لري نو په دې خاطر نن بیا یو کار ټینګار وکړو دوه غټو ښاغلو چې زموږ تروریزم او کمونیزم موږ ته یو شی ده او داسې نه وایي چې شر او فساد هم په دې کې شته ده که نه شر او فساد موږ ته د هغه څوک دا تروریزم چې تعریف شي معامله ختمیږي چې دې کې څوک تروریست ده هغه څوک چې 500 میلیونه ډالر یې دې مملکت بودیجه زبېښلې ده یا دا تروریست ده که نه اقتصادي تروریست ده که نه تروریزم خو مقصد چې څوک چې یو شی له منځه وړي که اقتصاد له منځه وړي که سړی له منځه وړي که ژوند له منځه وړي که هر څه له منځه وړي خو هغه ترور کوي نو تر هغه ګرده ویره خپروي دا شی خپروي
دغه چې دا 10 میلیارډ ډالر پیدا کړي او د جهاد په نامه او مجاهد هم د پروتوکولي ده دا په کومه کټګورۍ کې راځي د دې په ضد باندې جهاد روا ده ظالم حاکم په ضد باندې جهاد روا ده روان نو بیا دا دومره شان او شوکت او دبدبه او د جهاد تاسې د روس په مقابل کې جنګېدلی شولې د نورو په مقابل کې ولې پټه خوله ناست دي کندو نه کوي هغه دغه جهاد خو که زړه کې خو سره کینه وکړه او بل دغه خو مو وایه که نه چې دلته خلک ناست دي بل چا تر وزر لاندې وسله د بل چا توپک د بل چا بس مرمۍ خوسې کوي چې مجاهد یم یم تر کوم وخته پورې مجاهد خو زه هغه ته وایم چې جهاد کوي جهاد یې پرېښی بیا خو مجاهد ورته نه وي هغه ته بیا پخوانی مجاهد وي بل دغه نور چې دي چې اوس اغلا ته شروع کړي دي ته خو دا خو مجاهدین دا خو شغله دي د مجاهدینو رنګه باندې نو دغه غونډې چې دي موږ په دې خاطر نیسو چې یو کړه دا د ملک اصلي وراثت ورسي موږ مخکې ویلي چې جهاد کې ټولو افغانانو ګډون کړی خو د جهاد محوریت چې و هغه کې بېلابېل تنظیمونه و په هغه کې یو اسلامي حزب و هغه اوس د تروریستانو په ډله کې ډېر تکلیف باندې تور لیست نه سپین ته شو سپین نه بیا نه پوهېږم شین ته کېږي که نه کېږي نو جمهور رئیس یې په سپین لیست کې او صدر اعظم یې په تور لیست کې دواړه د جهاد وراثت دعوا کوله نو دا تا کې کم کمال وشي خارجیانو ته سپین شو دا ده کې کومه ګناه وه چې خارجیانو ته بیرته تور شو دغه واقعیتونه بیا بیرته ولې سپین شو څه علتونه و دا شی نو دغه سپینوالی توروالی چې دا که خارجیان کوي موږ هم باید د ولس سره ټوله خبره سپینه کړو چې وروره دې نه وروسته نه څوک د جهاد په نامه امتیاز اخیستلی شي د جهاد امتیاز چې ده دا به ټول ملت کړی دی ملت ته باید حواله شي نورې خبرې هم ډېرې دي خو ځکه ډېرې خبرې نه کوم چې دلته نور دوستان ناست دي زموږ زړه ډک و او لیکوال ته هم پیغام دا ده رسنیو ته چې ورمېږه ماشه واقعیت وایي یو چا دومره قرباني ورکړې دومره ستړیاوې ګاللې دي اوس د هغه قرباني هغه بیچاره دومره ستړی شوی دومره میسه شوی لاس پښه هر څه یې لاسه ورکړي دي کور ړنګ شوی هغه د خپل ځان د سپینوي یو چا جهاد کوو جهاد کې خو دا وخت نه وي چې ته عکسونه واخلې یو چا عکسونه اخیستل اوس خو جهاد دې نه کوو چې عکسونه یې اخیستل ځکه مصروف نه وي که نه که تا جهاد کړی خو بیا عکسونه یې څنګه اخیستل په جګړه کې خو عکسونه بل یې ورته کېنولی او کامره کې فلمونه ډکول اوس هغه مجاهد خو سند نه لري لکه د کور اصلي وارث خو قواله نه جوړه کړې بل جعلي قواله جوړه کړې اوس هغه ګړې قواله راوخره باسي زه یم که دا د ګوره پلانکي ځای کې مې عکس ده پلانکي ځای کې مې دا شی پلانکي ځای کې مې دا شی دغه شیان باید دا فلمونه چې ډک کړي دا باید نور د ولس ته هغه شي او موږ بیا هم خارجیانو داخلیانو څه کومه ده چې زموږ خبره پیاوړي تاثیر دا د افغانانو طبیعي جوړښت ته چې مراجعه ونه کوي دا خو ډېر څلوېښت هېوادونه راغلي چې دا ټوله نړۍ هم دری شي دلته ثبات نشي راوستلی د مملکت ثبات د مملکت په طبیعي جوړښت کې دی نه مصنوي اشخاص کلي کې چې ته اهل کسبه ملکۍ ته ورسې خو جنجال دې جوړ کړه نو دا داسې نه وي چې هغه حق نه لري د اسلام نظر دی مګر د کلي وارث خان ده ملا ده ملک ده دا باید کله چې دا د په خوښه د په غوښتنه د په تقاضا باید دا شی جوړ شي دلته ته اوس یو سړی چې نه ذات معلوم نه نسب معلوم د هغه راشي یو کار د مملکت ټول مملکت دعوا کوي د مملکت نوم بدلوم تاریخ هم بدلوم دا زما په خوښه نه ده داسې نو دغه په خاطر باندې باید ټول ملي اسلامي قوتونه چې دي منظم شي او ښه ده چې اسلامي حزب سره خبر روان دي هغوی د خدای راولي چې د جهاد وراثت معلوم شي دا چا کړی ده چې موږ دا وړو ماشومان نه خلاص کړي عمر یې 14 کاله جهاد یې 15 کاله نو دغه جنجال نه خلاص نو مجاهد صاحب ته مزمل صاحب ته ډېر هرکلی مزمل صاحب خپلې خبرې کوي د ژوند څو مازدیګري په نامه ماته یادونه کړې چې کتابونه یې لیکلي جهاد یوه خاطرې پکې دي موږ وایي چې دا هم زر چاپ شي نور شیان چې دي د اصلي او موږ مخکې مې یو کار یادونه کړې بیا مې یو وړاندیز کوم چې د جهاد دایرة المعارف به جوړ شي موږ هم پکې مړ رامړ یو په چاپ کې په تدوین کې په دې کې چې دا وارث معلوم شي د جهاد دایرة المعارف چې معلوم شي هغه کې جوړ شي هغه کې هر سړی معلومیږي چې څوک خور ده څوک پاو ده څوک من ده څوک خروار ده نو دا وړو ماشومان نه به خلاص شو چې باسي بعد الموت وروسته له مرګه جهاد ختم شو دی جهاد شروع کړ روسان چې ووتل بیا مجاهد شو که نه دغه نه چې خلاص شو نور انشاءالله نور کور ودان ټول نه زیاته من نشي ځوانان نشي ولاړ دي تالار کې ځای نشته کور ودان چې دلته راغلي تشریف هم راوړه مولا مو راوله دا ستاسو خپل کور دی کور ودان افغانستان د خدای سره لوړی خدای د رښتیني مجاهدین کامیاب کړي تکلفي تصنعي تقلبي اشخاصو نه که په جهاد کې دي که په هره برخه کې خدای دې موږ نور بېغمه کړي ډېره مننه کور